قیس ابن عاصم رضی الله عنه صحابي دی چې کله په ایمان او په اسلام مشرف شو ایمان یې راوړو مدینه منوره کې صحابه کرام ناست دي د نبی سره ملاقات کوي او ذکر کوي په دې وخت قیس ابن عاصم تخپل مخکنی زندگی مخې ته شو چې یا الله ما خو په مخکې زندگی کې ډېر غلطي کړې دي او یو خپل لور ورته مخې ته شو او بې اختیاره چغې کړه او جاړي صحابه کرام حیران شو یاره قیس ابن عاصم خو ډېر ښکلی صحابي دی او ډېر معتمد سړی دی ولې جاړي نبي علیه السلام ورته وویل ورته څه چل شوی دی وایي د الله حبیبه نن ماته خپل تیر عمل یاد شو په هغې ډېره جړه راله وایي څه عمل دې کړی وایي د الله حبیبه زه په سفر باندې تلمه څو میاشتې سفر و کله چې تلم نو زما د بیبي په ګېډه باندې حمل او بچی و چې کله واپس رالمه زما د بیبي هغه حمل او بچی نه و تپوس مې وکړ څه شوی دی وایي هغې راته هسې توریا کنایات وی چې بس ماشوم پیدا شو مړ شوی دی بس خبره ختمه شو زه وتلی بس یو ځل بازار تللی وم ډېره موده پس شپږ اووه میاشتې پس چې رالم اوس ګورم اچانک کور ته رالم زما دا بیبي ناسته ده او یو ښکلي ماشوم ورسره پرې هغې کې ارتوله زه حیران شو دا څوک دی دا خو ډېره ښایسته ماشومه ده تپوس مې وکړو بیبي دا څوک دی ویل دا یو ماشومه ده وایي دا خو ډېره ښکلې او ښایسته ده وایي یاره که ته زما څه واده کوې زه به ورته ووایم څه واده ده وایي دا زما او ستا هغه په شریکه لور ده چې ته بار ته تللی وې او ما ستا ډېرې نه پټه په دې کمره کې ساتلې وه اوس دې حد ته ورسېده قیس ابن عاصم وایي چې یاره زما د غونې په بازو چې دا به لوی شي خلک به چې لورې وشوه او زومې وشو سلسله به خوره شي بس واده مې کړې وه څو ورځې پس مې د بیبي ته وویل یاره دا خو ډېره ښکلې ماشومه ده سترګې ولې تورې که دا سر وله غوړ که ښایسته جامې ورته واغوندوه زه چکر له بازار ته بیم همدغه شانتې وشو وایي د ښځې د ماشومې سترګې تورې کړې سر یې غوړ کړو ښایسته یې کړه نوې جامې ورته واغوستولې ما پرې هغې کې واغسته کله مې دا یو غوږ رانیسي ابو ابو کله مې دا ګیره سي ابو ابو وایي حیران شم وایي چې کله باد ته راوتم غلام ته یې غلامه وایي هو وایي دا کودا روانه غلام کودا واغسته دقې واد البنات ته راغی او په دې کې په دې خپل لاس باندې غټ جوړ لوغل وکنهسته او چې وکنهسته وایي دقه ماشومه چې د ګیرې ته او د غوږ ته ورته لاس ارتول ابو ابو ورته کوله وایي په خپله د کوي ته ورګزاره کړه وایي دا ماشوم اواز کوي یا ابتې ما تفعل بي ای بابا جي ما باندې څه کې قیس ابن عاصم معافي ده د یو دوه بېلچې خاورې واړولې بیا اوس یا ابتې ما تفعل بي وایي په درېیم پیره چې کله اواز وکړو نو ما په بیلچه ور واړوله او دا سر پرې خاورو کې پټ شو دا اواز ته راشي یا ابتې ما تفعل بي وایي زما په الله قسمي هغه اواز بس په غوږ کې راغی چې یا الله ما ته ماشومې بچي اواز کوو چې یا ابتې ما تفعل بي ما څه د عقله ژوندی پرې خاورو کې دفن کړي یا الله څه غلطي ما کړې څومره ګناه شوی چغې وباسي نبي سم په سترګو اوښکې او دا من لا يرحم لا يرحمه چا چې د الله په مخلوق رحم ونه کړو په ده به څنګه رحم وشي مسلمانه سوچ وکړه دا نن چې تا ته د الله رحمتونه دي دا د محمد مصطفی برکات دي د محمد مصطفی دین دی د هغه رڼا ده کنې ما ته د هغوی نه تکړه نه یو الله وایي لم یخلق مثلها فی البلاد ستا څه طاقت دی او څه زور دی څه دولت دی الله وایي د هغوی په شان لا په غرونو کې پیدا په وطن کې پیدا شوي نه دي تنحتون الجبال دومره طاقت چې هغه به سوری کوو په لاسونو باندې خو چې کله اسلام نو محمد مصطفی مبارک نو دقه حالات عزتمن شپږ شلې کاله دشمني دا سو د خجر غټ قبیلې دي شپږ شلې کاله دشمني په څه کړله په لکونو یو بلې وجلې دی زه تکړه یم او ته تکړه یې زما مال ډېر دی او ستا مال ډېر عزتمن الحمدلله نن چې مسلمانه تا ته عزت دی ستا شان دی ستا اتفاق دی ستا نوم دی دا د محمد مصطفی برکات دی الله دې موږ ستاسو د خپل پیغمبر محمد مصطفی په سنت او په طریقو باندې مکمل عمل توفیق نصیب کړي او بیا د نبی علیه الصلاة والسلام پر راتلو دغه خلکو کې کوم عمل راغی داسې اعمال د ما تا ته د خپل پیغمبر په برکت موږ هم نصیب کړي څنګه چې بیا په هغوی کې راغی ګوره د خپلې خېټې دپاره زموږ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمه الله مبارک به وي
سنوات چې موږ کله دولت طالبانو تاسو په دنیا کې د شر او د فساد د جړل پیژنئ د جګړو او د فسادونو د جړل او د ذل پیژنئ مو طالبانو مسوي ودا درې ځګانې دي یا ځګانې بسې و زر زنه زمينه څومره جګړې چې راځي زر په پیسو برازي زن پارسي کې خزه په خزه برازي زمين زمکه ته وي او دغه جهاد خبره چې هغه پیسو باندې او په خزه باندې او په زمکه جګړې کوي بلجر کنه شپږ چې کاله دښمنۍ دغه مستر شوی ده وسم تاسو ګورئ کنه مخابره توپتا چې تحصیل ته علامه بیا تانه ته علامه بیا چې لا شي بس لک سره د زر زن څومره افسوس خبره ده وز دا کفر دیو کنه جهالت دیو کنه مرغی خپل بچي په جدا کېدو چغي وباسي زناور ګدلو پښو بل حیوان په خپل بچي باندې په جای چغي وباسي او چچل کوي هم دغه انسان دی خپل بچي راخلي ژوندې مرنه او پر ازبکه کې د نباسي ولې د دین اسلام رانوا د محمد مصطفی ورغانوا دا رحمت نو دغه جهالت الله دې رحم وکړو که څنګه کار چاغوي کو دغه شانتي لاسونو د سیخپی او دغه مالدارو خدا نعمت نو کدا نعمت به تا نه ویل سیوا د عمل مسلمان تام نه کوي عزت من